قدرمنو کتونکو دا مخامخ ځینې د تخکاري کې دا په دې غر کې چې دا سلایډینګ شوی دی دلته دغه تندرونه دې ځای کې لګېدلي دي صحیح ده نو ډرون زموږ ریډ دی انشاءالله تعالی ډرون ورپسې بوځم او تاسو ته یې ښیم ټیک ده منو کتونکو ډرون زموږ چې دی نو بس خپل په منزل طرف ته چې دی نو روان دی ښه اوچت ښه لږ هغه بره ځای ته به بوځو که ښې ډرون څنګه کوه دی به ګورې بیا سړي نه روکېږي نه دا به راولو مړه ریټرن هم پکې شته دا ګوره دا د مرتوبې علاقه ده صحیح ده شانګله ده په شانګله کې دا بیا مرتوبه ده لږ کوز طرف ته روانی سه نه د دغه ته بوځم دا بره دا دوه نه دي دې ته بوځم کم طرف ته لاړه لکه تاسو سیده روان دی او سیده روان دی چې تا بیا نیس څنګه کوه بیا موږ ته په وریا ده کې پته نه لګي ښکاري نو ټیک ته جي دقه شانې اوچت نو نه دا اوس مونږه بالکل چې دی روک شو انیسه انیس ته اوس هغه څه دی هغه څه دی ښکاري خو ډېر وړوکی دی ډېر وړوکی دی بس په دې طرف ته راشي دا مونږ دې غر ته راورسېدو ښه دا کومې چړیان چې تاسو ته ښکارېږي که نه نو دقه ځای کې هغه تندرونه دقلته لګېدلي دي صحیح ده ډرون زمونږ هغه څه دی دې طرف ته لږ راولی نه دا دې ځای کې ډېر واضح راوچتی نه دا هغه تاسو هغه پورې راوچت کړه ته کوم سایډ وایې دې طرف ته لږ دې غر کې دې خو دې ښکاري به ښه دې طرف ته به یې راوګرځو که نه خو چې ما زه دې اول دې ته نږدې شم دی ته لا اوس هم فاصله کې دی انیسه اوس ته ډرون ښکاري که نه کم دی دومره خشیه دی تا ته ښکاري یسه ما ته هم نه ښکاري اوس ما ته ښکاري ښه تاسو خو ماشاءالله ښه دا موږ خاص الخاص اوس ته راورسېدو جنریشن والا یو که نه سره تاسو ماشاءالله نظر ښه دی یاره تاسو اول ازوی چې مونږ چې هغه سونهري دور والا یو مونږ 2000 نه مخکې زموږ پیدایش دی مونږ سونهري دور والا نو تاسو چې 5th جنریشن والا یو دا اوس دا اوس نشته ښه نظر باندې دا اوس زموږ سره ډسټنس چې دی که نه اوس تقریبا موږ 1 کیلومیټر لارو واله ښه تقریبا موږ 1 کیلومیټر لارو واله او هایټ چې دی نو هغه 400 میټر دی نیم کیلومیټر ته قریب یو موږ دا ځای نه دی دا خاص یو تندر دې ځای کې لګېدلی دی دا چې دی دا مې لږ رازوم که دا ته ښکارېږي دا ځای چې دی ټیک شو او یو تندر چې دی که نه یو تندر دا لګېدلی دی دا ځای چې کوم درته ښکارېږي دا یو تندر دلته لګېدلی دی صحیح شوه او بیا نور تندرونه چې دي هغه دې طرف ته د ملګري وایي چې دې سایډ ته هم لګېدلي دي نو دې طرف ته دا ځای نه دی ښه بالکل داسې دی دا دی که نه قاري صاحب یو تندر دا لګېدلی دی دا وینئ وای هوی 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 دا بیا دا خوړونه چې دې کړلی ښه دا اوبه اوس هم چې دی نو دا را روانې دي په کتی تاسو کتلی شئ دا دي دا تندرونه دي بالکل ښه نو دې اصل نقصانات چې بیا کړي دي که نه هغه بیا دې کړي دي بهر سیله راغلی دا به اوس په ریټرن راولو دغه شو دی څه لکه د ډرون پته نه لګي سر سامان پته نه لګي ما ته کالم دی اډیو ته لږ مونږ ته نږدې کا چې دی نو موږ واپس را روان کړی دی صحیح ده او ډسټنس چې دی نو هغه تقریبا دغه له راغی 700 میټر ته چې دی نو قریب شو 700 مونږ 1 کیلومیټر لار والې وه 700 میټر له اوس هم ډسټنس راغی صحیح ده اوس به راشي انیسه ډسټنس اوس چې دی نو 600 له راغی دونه سپیډ کې را روان دا اوس چې دی که نه نو هایټ چې دی نو هایټ ډېر اوچت نه دی چارج پته نه لګي چارجز هم ډېر ښه دی مړه ماشاءالله ډسټنس دی اوس هم زموږ نه په 300 میټر کې دی ډرون بس زموږ سال له چې راځي دلته مونږ ته ډسټنس ښیي چې دومره دی اوس تقریبا د دې خوړ نه اوس راوړي ښه اوس راوختي دا پورې ځای راواغستی
خو سر اوچت کوي بیا ګورې دې پورې دی کې پته نه لګي هغه بره دی کوم دی دا بره دی سر اوس پرې اوس راشه کوم دی دا راغی تا ته ما نه وي تا وي او که نه بلکل 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 دا راغی اوس ډرون چې دی نو اوسو د 120 میټر دونه اوچت دی تا وي چیت که ظالمه دی لا اوس په کومه دنیا کې دی لا سر اوس په کته اوس زموږ سایډ ته راځئ چې دې ته اوس دې په خپل موبایل ریکارډینګ وکړه څنګه ډرون انوره سنیپ کې ته وکړه نه دې په دې پته وکړم زه دا راغی دا دی قدربونو کتونکو دی اوس هم دونه په هایټ کې دی زموږ نه که نه کیدای شي چې تاسو ته ښکاري هم نه ټیک ده دی هم موږ هغه د غره سر ته خېژولی صحیح ده دا راغی دې ځای کې راکوزومه ارې اوس راوالم که نه سودیس را سره ډېره کلنډري وکړه ګورئ دا راغی ها مه یارېږه شاباش راورسېد ښه امار د خیره سره دې ته ته ګورې غلط ځای کې نیسي سینسر نه به نه نیسي چې دی اوچت نه شي مخې نه مخې ته خپل ځای دی پکې زور به نه ورکوي قدرمنو کتونکو دا مرطوبه ده او تاسو زموږ ویجټ ګورئ موږ سره دا محترم انور بھائی موجود دی او دا چې اوس په کوم ځای باندې ولاړ یم نو دا شاته راته ښکارېږي دا دې ته ټینکۍ وه ښکلې زبردست دی ته به اوبه راتلې دې ته وله راوستې شوې وه دا خبره دی نه ورته وله راوستې وه ښه زبردسته او دا اوس چې موږ په کوم ځای باندې ولاړ یو نو دې ځای کې مشین و پوره نام و نشان چې دی د هغه مشین یې میټاو کړلی هسې زه حیران یم قاري صاحب تا نه یو تپوس کوم چې دا مشین خو ستاسو نه به ډېر لوی تاوان شوی ته ما سره ولاړې او ته په دې حالاتو کې بیا هم خاندې زه خو ښه حیران یم ستاسو دې حوصلې ته سلام کوم یاره په دا د خدای طرفه یې هر څه و نور چې انسانانو ته خیر شي دغه څیزونه به بیا خدای پاک برابر کړي هر څه نور ماشین چې کومونو د واقعي چې ډېر نقصان یې کړلی موږ ډېره خرچه هم کړو او پکې تقریبا 3 ماشینریان وو که نه غنمو جدا و د جوارو جدا و د شولو ماشین جدا و او دلته یو کس دی هغه به چلاوه موږ له او د ټولې علاقې ته یې فایده وه تقریبا لکه روډ په غاړه و ایکسپل ورته اسانه و که نه هر څوک ورته به راتلو اسانتیا ورته نو نقصان ډېر شی دی واقعي نه درې وړه ماشینان اوس غیب دي روک دي بیخي مکمل یو شي هم پته نه لګي لکه صرف دغه یو ټینکۍ په نظر راځي او نور ماشین چې دی هېڅ هم نشته دې ټینکۍ نه به ورته اوبه راتلي او دې ټینکۍ نه به ماشینانو به ستاسو ګرځېدلي یې سر سامان ډېر ګرځېدلي وو په کته هغه ځای پورې تللي وو خو هېڅ پته یې نه لګي مکمل دا به څومره تاوان نقصان شوی یاره داسې یو 15-20 لاک روپۍ ور به شي خامخا او جی ته کوم ځای وې ته څنګه خبر شو چې یاره ماشین یې زما خپل کور هم زموږ اخوا دی عالمي کې دی د هغه ځای نه بیا موږ ته دلته یو کس ټلیفون وکړو چې لکه داسې طوفان راغلی او هغه ټایم بیا موږ راښکاره هم شو دغه پورې ځای پورې خو انسان وس پکې نور څه نه رسېده صرف تماشا کوله او بیا تماشا هم کوله چې بیا واپس لاړو ته چې رالې نو ماشین دې ښکارېده که ډوبو نه هېڅ هم نه و مکمل موږ چې رالو مکمل دا ځای بیخي یو سیلاب باید یو سیلاب وه په دې کې خو به د خلکو دانې مانې مې یا به د نه موړي یا شی پکې هر څه پکې هغه تللي مکمل هر څه پکې ده د رب کارونه ګوره دې عاجز به څونه خواري کړي څونه دی اوس ما سره لګیا و چې د بره ځینه ما ډېره لویه خواري وکړه دې ته مې وله برابر کړه وله مې راوسته ځکه چې په هغه وخت کې خو زما به خیال دلته اوبه نه وي نو تاسو به دا خطره 2.5 انچې اوبه به نه پوره کېدې نو ټول خوړ کې ټول خوړ کې ها او اوس ته ګوره چې دغه حالات دي نو اوس ماشاءالله سم سیلاب بهیږي او یا خدای پاک ربه نو دونه خوارۍ سره د دا ځای ځان له آباد کړی ټول د مرتبې ټول خلکو ته فایده وه غټ ماشین یې جوړ کړی و دا ټینکۍ نه به ورته اوبه راتلې 3 ماشینان یې پکې لګولي وو د رب کارونه ګوره د رب نظام ګوره داسې غیب کړی دی داسې چې دلته هغه نوم نشان نه ښکاري چې په دې ځای باندې ماشین زه خو یې نه منم ځکه چې ما نه و لیدلی که نه نو بس او دا یو شاته ټینکۍ چې دا یې دلیل دی لکه چې په دې ځای باندې ماشین داسې نوم نشان یې ورک کړی دی د الله کارونه دي انسان ډېر بې بصره انسان پکې سم نشي کولی خو دا دعاګانې به درله غواړو انشاءالله خدای پاک دې بهترین نعم البدل درکړي امین امین